السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نننۍ ویډیو زمونږه د دماغ په باره کې ده. که څوک وایي چې زمونږ دماغ کمزوري دی د هغې دپاره دا مې خاص کر د یو کس دپاره وکړله. په یوټیوب کې زمونږه یو کمنټس یې کړی چې یاره قاري صاحب د دماغو په باره کې راته څه وظیفه وښایه. نو انشاءالله په دې ویډیو کې برته زه ډېره بهترین او اسانه وظیفه ښیم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. د هغې نه مخکې دا خبره کوم چې د مونځ پابندي کوئ. دا زه په هره ویډیو کې یم د خپل مونځ پابندي کوئ. 5 وخته په پابندۍ سره مونځ کوئ. بله کم انسان چې وایي زما د دماغو چې هر څومره مسله وي بس د سر چې هر څومره مسله وي د هغې خو مین مسله دا ده که څوک وایي چې زما د دماغو مطلب زما دماغ کار نه کوي ما باندې چکر راځي زه وهم کوم انشاءالله په دې کې درته یو بهترینه نقطه بل هم ویم. انشاءالله په دې سره به ستاسو ډیره فایده کیږي. اکثریت مابلورز یو ویډیو کته په هغې کې مطلب غیر مذهب خو هغوی سجده لګوله نو ما هلته کې کمنټسونه مو کتل په هغې کې دا خبره هم لیکلې چې لکه دوی دا د دې دپاره کوي چې د سر څومره مسلې وي د سجدې د وجې الله جل جلاله هغه ختموي. موږ ته په دین چې کوم دی ډېره بهترین او ډېر اسان عمل ښودلی دی. نو که د سره هر قسم مسله دی وي سجده اوږده لګوه انشاءالله هر قسم مسله به د حل کیږي. بله خبره ده که څوک وایي چې یاره قاري صاحبه زمونږ دماغ کمزوري دی زه سبق یاد کم د سکول سبق یاد کم او زه لږ ساعت بعد بیا هغه اړومه نو زما د ذهن نه اوتی یا زه استاذ ته اورم هغه زما د ذهن نه اوتی یا دغه شان د مدرسې سبق دی ځکه مدرسه کې ډېر ګران سبقونه وي ضربه یضربو دا به څوک یاد کړي. نو که څوک وایي چې یاره زما دغه کې دماغ کار نه کوي مطلب زه یاد کم خو بیا رانه هېر کېږي چې استاذ ته اورم یا دغه شان د سکول وي د کالج وي هر قسم سبق وي یا دنیاوي یا اخروي هر قسم سبق چې وي نو که څوک وایي چې زمونږ نه دا هېر کېږي مونږ یاد کو خو هېر کېږي نو یو خو درته مین مسله دا ویم که څوک وایي چې مونږ سبق یادو بیا رانه هېر کېږي نو هغوی دی د قرآن مجید دا آیت کریمه دی سنقرئک فلا تنسى دا انشاءالله 21 مرتبه دی پسې وایې کله چې سبق یاد کوي د هغې نه بعد په سر باندې لاس ږدئ او 21 مرتبه دا وایې انشاءالله د الله په حکم سره ستاسو نه به چرته دا سبق هېر نشي. په دې ما الحمدلله په خپله ټرای کړې ده او چې دا عمل ما کړی زما نه تر اوسه پورې هغه سبق نه هېر کېږي کوم چې ما دغه وظیفه کړې ده نو زما نه تر اوسه پورې نه دی هېر الحمدلله. په دې ما ښه باقاعده ټرای کړې ده. دویمه خبره ده که څوک وایي زما دماغ کمزوري د هغې دپاره دا وظیفه ده یا علیم علمني یا خبیر اخبرني یا بصیر ابصرني. دا وظیفه به کوئ انشاءالله 1000 مرتبه در ورځې کم از کم وایې نو انشاءالله او که دغه نشي نو د هر مونځ نه بعد 7 وپېرې 7 مرتبه د هر مونځ نه بعد وایې په ځان شوف کوئ انشاءالله ستاسو نه به چرته نسیان چرته به ستاسو نه هېره نه راځي. والسلام ډېره مهرباني که دا ویډیو د هر چا خوښ وي هغې خدمت کې دا عرض دی چې نورو ملګرو